ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام د شریعت پرانا کې تاسو سوال جواب کې یو کس سوال کړی دی او دام ډیر خسته سوال دی د کومې ورځې میاشت ذوالقعده د بسی بیا تقریبا نن 17 ذوالقعده د 14 یا 12 ورځې بعد به د لوی اختر میاشت شروع کېږي ذوالحجه. نو پوښتنه دا کړې ده چې د ذوالحجې چې دا کوم اولنۍ 10 ورځې دي او بیا پاخې کې خصوصي توګه باندې 9 ذوالحجه چې هغې ته یوم عرفه ویل کېږي، نو د دغې روژو څه فضیلت دی، وینسو ویننسو شرعي طور باندې د دغې روژو څه حکم دی، ثواب پکې شته ثواب پکې نشته. نو شریعت په رڼا کې د دغې خبرې جواب وی چې ما راکړه. نو دا کوم رور چې دا سوال کړی دی چې د ذوالحجې د لوی اختر د میاشتې اولنۍ 10 ورځې د هغې روژې یا خصوصا د 9 ورځې چې کومه یوم عرفه ورته یې د عرفې د ورځې روژې په شریعت کې حکم دا دی. زه ورته یو حدیث ورته بیانوم او دا حدیث ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ مبارک نه چې دا حدیث روایت دی، دا د مسلم شریف حدیث دی. دا یاد لره دوا حدیث ورته بیانوم. اول نمبر حدیث دا دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم یو انسان د ذوالحجې اولنۍ 10 ورځې اول یعنی هغه نه وخله اول ورځ نه تر یوم عرفه پورې دا کوم چې اولنۍ 10 ورځې په دې کې د عرفه پورې دا 9 ورځې کوم یو انسان د ذوالحجې د 10 ورځو روجي ونیوه روجه، نو په یو روجه باندې په یو اول ذوالحجه روجه، دویمه ذوالحجه، دریمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه، اومه، اتمه د هر ورځې په روجې باندې به خدای پاک جل جلاله دغه انسان لا د یو کال د روجو ثواب ورکوي، د یو کال د روجو. او که شپې پکې عبادت وکړه نو د شپې عبادت بدله خدای پاک د لیلۃ القدر د شپې د عبادت ثواب ورکوي. بالکل. او د دغه روزو څه حکم دی؟ د دغه روزو نیول سنت او مستحب دي چې دا 10 ورځې د ذوالحجې چا طاقت وي چې انسان یې ونیسي د یوې روزې ثواب د یو پوره کال د روزو او د دغه شپې د عبادت د لیلۃ القدر د شپې د عبادت برابر دی. دومره فضیلت او ثواب نور هم فضیلت او ثواب شته، خو بیا جواب را نوږديږي. او خصوصا بیا که دا سړی ګرمي دا 10 ورځو روزي نشي نیوي، خصوصي طور باندې بیا چې کوم یوم عرفه ده 9 ذوالحجه ده هغه متعلق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای، ابو قتاده نے روایت ہے، مسلم شریف حدیث دی. حضور مبارک فرمای چې کوم یو انسان د ذوالحجې میاشتې 9 ورځ یوم عرفه دا غیر روزه یې ونیوه، حضور مبارک فرمای ز الله نه امید ساتم چې یو کال تیر شوی او یو کال را روان چې څومره ګناهونه د دغه انسان دي دغه 2 کلو ګناهونه به الله جل جلاله په دغه یوې روزې د عرفه باندې الله تعالی دغه انسان ته معاف کا. او هغه بل حدیث کې دا ثواب هم دی چې د یو کال د قبول شو روزو ثواب دی او د شپې عبادت یې د لیلۃ القدر د شپې برابر دی. نو بالکل کچا وسی د ذوالحجې د میاشتې د غاولنې 10 ورځې روزې نیول شپې عبادت کړل دا بالکل مستحب دی، باعث ثواب دی. الله او د رسول صلی الله علیه وسلم پاغه باندې خوشالهږي او انسان ته پاغه باندې ډیر ثواب ملاويږي. کچا طاقت بالکل دا روزو اهتمام دا وکا ودی نسی ټول امت ته مونږ ته خصوصا پاغه کې دعا وکا.